بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو لیدونکو کتونکو اوریدونکو مسلمانانو یو ډیره اهمه او ضروري ویډیو ده چې هغه تاسو سره شیر کول غواړم او څومره مسلمانان چې زموږ دا ویډیو ګوري نو دا در سره مخکې شیر کړي. بعضې هغه مسلمانان وروڼه دي چې چاله اولاد الله تعالی ورکړی دی، لوڼې ورله ورکړي دي، او چا اولاد بالکل چې کم دی نو اغشتی نه، او زیات تر وروڼه د دې خواهش لري چې یاره زما د نارینه اولاد وي. نو د هغې دپاره تاسو ټولو لیدونکو کتونکو اوریدونکو سره زه یو وظیفه شریکوم، خو بروسه او یقین به د الله په ذات باندې ساتئ او وسیله به دا وظیفه ګرځوئ او اسباب د اولاد به اختیاروئ چې د چا شته الله دې ول نیکمله اولاد هغه ورکړي. خاص کر چې د چا نارینه اولاد نشته نو د نارینه اولاد د حصول دپاره د رب په دربار کې چې په کومه وظیفه باندې وسیله جوړیږي او دعا غوښتلی کیږي، رب العالمین به هغې ته نارینه اولاد هغه چې کوم دی عطا کوي او ورکوي به. زمونږ یو ډېر لوی محدث او یو ډېر لوی عالم دی، هغه ته یو ځل یو کس ټلیفون وکړو، وایي جي ما دپاره دعا کوئ چې الله تعالی راله اولاد راکړي. دا خبره د ذوق شوق دپاره کومه چې ستاسو لږه توجه راوګرځي. حضرت شیخ صاحب ته تپوس وکړو، ورته یې ویې دا راته ووایه چې د واده دې څونه وخت شو، کله دې واده کړی؟ نو هغه ورته ویي جي واده مې نه دی کړی. نو واده دې نه دی کړی او اولاد غواړي، دا د کوم ځای نه غواړي؟ سبب د اولاد یعنی نکاح کول دا سبب دی او وسره وسیله دا وظیفه وګرځوئ او توکل او یقین او بروسه دا به د الله په ذات باندې ساتئ نو الله به اولاد درکوي. او هغه وظیفه دا ده او دا به د جمعې په شپه باندې کوئ. د جمعې په شپه اوله کې یو ځل درود شریف، که مانځه واله درود شریف چاته ویل اساني او که د دې نه علاوه صلی الله علیه وسلم ویل چاته اساني او که چاته وصلی الله علی النبی الامی دا اساني. چې کم وی اوله کې یو ځل درود شریف ویل او بیا 500 بار دا الفاظ ویل، یا خالق یا مصور یا کریم صلی الله علیه وسلم. دا څلور ټکي دا ځان سره زده کړئ، دا یاد کړئ. یا خالق یا مصور یا کریم صلی الله علیه وسلم. دا څلور ټکي شو. دا څلور ټکي چې 1500 پیرې ووایئ نو د هغې نه پس په آخره کې بیا یو ځل درود شریف ووایئ. الله تعالی به درله د نیک اولاد او د نارینه اولاد انتظام هغه چې کوم دی وکړي، نارینه اولاد به الله درکړي. او بل زموږ عالمان د دین فرمایي چې چا دا نیت دا قصد دا اراده وکړه چې که چرته الله مال نارینه اولاد راکو نوم به پې محمد ږدمه، رب العالمین به خامخا چې الله وغواړي دې انسان له به نارینه اولاد دا چې کم دی نو ورکوي. نو دا نیت وکړئ چې د چا نارینه اولاد نشته نو هغې دا نیت وکړئ چې الله بچی راکړي نو نوم به پې محمد ږدمه. نو دا نیت وکړئ، الله تعالی دې تاسو له نیکمله صالحه دینداره اولاد په صحت باندې مکمل نصیب کړي او د چا چې شته الله دې هغې ته نیکمله صالحه دینداره لوی کړي او الله تعالی دې زمونږ او ستاسو د دنیا او د آخرت ټول ضرورتونه هغه پوره کړي. وما علینا الا البلاغ.